طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. الشیطان الرجیم. سورة الاحقاف شروع دے. رب کریم فرمائی و یوما اے اذکر رایات کا دی لرا دی کافرانو لرا اغا ورزی وردو چی پیش کولے بشی الذین کسان کفرو چی کفر کڑے دے ستبا پیش کولے شیال النار اورتا دا جہنم نا دا جہنم دا سر بلر کڑیش دی با ورطا نزدی کڑیشی وینظرون الیہا دی با گوری دی جہنم تا یقال لهم ویل بشی دی تدا تقدیرات تلی کئی اذهبتم وڑی تاسو خڑلی تاسو طیباتکم ثواب دا حسنات اخپلو لرا پاکیزه نعمتون اخپلو لرا فی حیاتکم الدنیا پا جن دنیاویستاسو کے واستمتعتم او نفیم اغسطی دی بها پا غیبانے یعنی تاسو چې څه دنیاوی نیکی کړی دی دا غي بدلا تاسو ته په دنیا کې ملاو شوی دا څه بشری مرستم کړی دی بس په دنیا کې تاسو ته ملاو شو. فاليوم پس ننرز تجزون جزاء درکول شي تاسو ته عذاب الهون عذاب الهون من ذو اهانه اسپک عذاب د ذلت عذاب د شرمندگی عذاب ولی بما په سبب د کنتم چې وای تاسو په دنیا کې تستكبرون تتکبرون کبر بم کولو دروړلو د ایمان نا واذکر رایات کدی کفار مکه ولر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عذاب دنیوی ذکر کوي اوس د هود علیہ السلام قصه ورته یاد کا اخا عاد ورود دی عادیانو چې هود علیہ السلام اذ پاغ وقت کی اندرا چی ویرولو دی هود علیہ السلام قومه قوم پل لرا بالاحقاف پدیر کے دشگی. ابن عباس سے ویا پا مینز دا عمان او دا مهرا دا دی مینز کی داو احقاف دا حقف جمع دا دا شگو دیره تویلے کی گی بالاحقاف پدیر کے دشگی وقد خلت النظرو فتحقی سر تیر شوی وقد خلت منا مدد تیر شوی النظر منا الرسل رسولان يرون کی رسولان من بین یدیه من قبل هود یعنی مخید هود علیہ السلام یعنی من قبل هود مخید هود علیہ السلام ومن خلفه ومن بعده رستد دینهم راغری دا رسول دی طولو یو دعوت چلول دی دعوت داول لا تعبدو دا چه تاسو عبادت مکوی الا اللہ مگر دی والله عبادتو کئی طولو دا ویلیو توحید طرف تا دعوت چلول دی هر یو پیغمبر بخپل قوم تویل چینی یقینن زچی ما خافو یریگما علیکم پتاسو باندی عذاب یومن عذاب دو رزی عظیم لیا. قالو نو بویل دی قومیانو پا جواب کیا جیتنا آیا ترات لکڑی مونگلر رسول تو بیویلا لتأفکنا منای لتصریفنا دیده پارا چی وارده تو مونگلرا ان آلہتنا من عن عبادت آلہتنا دا عبادت بوتانو زمونگنا فأتنا پسترات لو کدی رسول تو بیویل بما غازاب لرا یا دی عادیانو ویل هود علیہ السلام هود علیہ السلام تو فأتنا پسترات لو که بما غازاب تعیدنا چترات لکے مونگ لرا رائے والا غازاب ان کنتا کچرے تو من الصادقین درشتینونا پدی خبر کی ان العذاب نازل بنا چه عذاب مونگ باندی نازل ہی گی را ورد عذاب پل عذاب غختخا. قال نویل پا جواب کی هود علیہ السلام دیتا انما العلم یقینا علم د نزول د عذاب چې د عند الله دا پنیز د الله دا علم خو الله تبارک وتعالى سره دی علم غیب کلی تفصیلی الله سره دی او هو يعلم متى ياتيكم العذاب دا الله تبارک وتعالى علم لري چې پتا سبانه کله عذاب راځي. وابلغكم زر سوم تاسو تما غسورسل تو چې لګل شوم ز به پاغي باندې زا غسر سوم تاسو ته چې په سباندې لګل شوی یم او بلغکم زر سوم تاسو ته ما غسر سلت به چې لګل شوی په غیبان یعنی خپل عقیده تاسو ته رسوم توحید طرف تداوت در کوما ولکنی لیکن ز چې مراکم ګورم تاسو لره قوم یو داسې قوم تجهلون چې جهالت کوي ناپوهه ډیره
فلما رأوه پس هر کله چې ولیدل دی عذاب خلک ولېږل لاړ شي مکه معظمه کې د باران سوال وکړي لاړل هلته چې ورسېدل په لاره کې دی له رسېدلي نو ډمانې جنکې ګډېدل دی په سیل شو د هغې نه بعد راغلل دعا یې وغوښتله غیبي اواز ورته وشو چې تور وریځه درکم کا سپینه دی باندې قحطي راغلی وه بس تور وریځه به وغواړو ښه ټیټ باران به راشي وبشي وایي تور وریځه چې ورسېدل وریځه راغله نو دی خوشحاله شو تور وریځه راغله هود علیه السلام ورته وایي توبې وباسئ عذاب راغلی دی قومیانو ته وایي قاله نو وویل فلما پس هر کله راوو چې ولیدل دی قومیانو هودي عذاب لره کوم یو عذاب خپل ویډیو کنه چې فاتنا بما تعدنا راتلو کوم لره په عذاب باندې چې تو واده کې هر کله چې ولیدل دی عذاب لره عارضا منا پشان د پیړې ورځې تور ورځې پیراغلا عارضا منا سحابا ورځ مستقبل اودیتهم مخید خړونو او د ډندونو خپلو غټ غټ ډندونه جوړ کړي باران د پاره چې او به جمع کیږي دلته مونږ ته نو هر کله چې ولیدل دا ورځه مستقبل اودیتهم مخید خړونو د ډندونو خپلو قالو نوول هود علیہ السلام په دغه وخت کې ورته وای توبه وباسئ عذاب راغلی دی قالو نوول هذا دا چې عارض پیړ ورځه دا قومیان ورته وای ممطرون امانا چې باران کوونکی د پمون باندې عذاب نه دی هود علیہ السلام ته وای بل هو هود علیہ السلام ورته ویل بل هو بلکې دا چې ما هغه عذاب د استعجلتم چې تاسو جلد غوښتنه کړې و به په عذاب باندې ریح داس عذاب دی فيها پدې کې عذاب دی علیم دردناک نو ته ورځ یو وش په دابات چلی دا نو داسې خراب لکه بل ذکر الله وکلم یغنو فيها لك پدې کړي کې اړو څوک اوسېدلې نو دغه سي صفا کا داسې بات پر هغه الله وي تدمر زر زر کړه کل شيء هر یو شی بأمر ربها پامر در خپل فاصبحوا فصاروا پسو ګرځیدل دادیان لا یرا چې نشو کتل شین سشیلرا داسې وګرځیدل لا یرا شیء چې نشو کتل هیڅ شی الا مگر مساکنهم کورونه ددي بس کورونه ښکارېدل نور ټول ارس ختمو رب کریم فرمایي کذالک لک سرنګ چې دی تما عذاب ورکو کذالک هم دغه رنګ نزي جزاء ورکو القوم المجرمين قوم مجرمانو ته جزاء مثل ذلك جزاء په مثل د دې کلمې چې ارادوش ولقد خامخ پتاهي سره مشرکان مکه مکناهم زمانه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مشرکان ته وي مکناهم طاقت ورکړو مونږ دي ته دیانو ته ملکیت ورکړو مونږ دي لرا قوم د هود علیہ السلام لرا فيما پاغه انداز کې مال ورکړو ځواني می ورکړو ام مکناکم چې نه دې درکړې تاسو ته ام کې والو ما فيه پاغه انداز کې مدرنا مال او دا ځواني می نه درکړې اې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتانو واغی تمم دمر مال او ځواني ورکړې و چې تاسو خو وګورئ 15 فوټه تنه لري غی تنه د سلو غزونه زیاتو تاسو شپېتا ویا کال عمر لري دا غي عمرونه سمرو د چا 400 کال او چا زیاتو او تاسو خو په تولو سونه لري غي په منونو سونه لرله منونو باندې ولقد خامخ پتاقی سر الله مکناهم طاقت ورکړو غیلرا ملکیت ورکړو قوم د هود علی السلام لرا فيما پاغه انداز کې ملکیت ورکړو مکناکم چې نه مې درکړې تاسو لرا فيه پاغه انداز کې نو هغه می غر کړه تبا مې کا تاسو سید هغه په مقابله کې خو انما نملي لهم بل ذکر الله ونمهل لهم دل زمهلت ورکم ليزدادوا اثما چې زیات شي ګناهونه دي او بل وجعلناهم غرزولهم دي لرسمعا وغنا وابصارا او نظرنا استرګي وافده زنا چې فائدہ واخلي پدی باندې خو فائدہ وای نه غست دي فما غنا عنهم دفن کړ دي لرا عنهم د دینه
سمعهم غوغونه د دې ولا ابصارهم نظر د سترګو د دې لرا ولا افئدتهم نزلون د دې لرا من شيء من عذاب الله د شید عذاب الله نا اس دفعه نکړه اذ كانوا اذ تعلیلی کا زکه چې ودي یجحدون معنا یکفرون کفرون به کول یجحدون انکارون به یعنی کفرون به کول بآیات الله پایتون د الله تبارک وتعالى باندې وحاق معنا احاط چا پیر بشو بهم پدی باندې ما غذاب کانو چودی به پاغبانی یستهزئون استهزاءګانی کوله مسخره کوله اغه عذاب په چا پیر شو الله وی رب کریم فرمای ولقد خامخ پتحقی سره هلکنا هلاک کړي مونږه مکه والو ما حولکم چې غیر چا پیرستا سودی من القرى د اهل د کلونا سمودیان شو لوط علیہ السلام قوم شو وغیرہ وصرفنا بار بار مکرر بیان کړي مونږه آیات هدایتنا وعظ و وعید لعلهم خایږي چې دې د پره چې يرجعون واپس وګرځيږي د کفرنا د آیاتونه مې ورته بیانوله خو فلم يرجعوا پس دیونه ګرځیدل د کفر نه فهلکناهم بیا مې هلاک دي لرا ير ورکی پری باندې دي مشرکان لرا چې هغه مې هلاک کړي تاسو هم هلاکوم ګوره فلولا اهلا ولی نصرهم مدد نکړو دي سره الذين غبطانو اتخذوا چې دین ولي من دون الله بغیر د الله نه قربانا من للتقرب د پاره د نزدېکت ویل به هؤلاء شفعاؤنا عند الله د بوتان چې دي سفارشیان دي عند الله پنيز د الله او کیسای وي قربانا القربان كل ما يتقرب به الى الله هغه چې نزدیکیږي پاغه باندې الله ته او دی بسوي الله تبارک وتعالى وي فلولا نصرهم هل لا نصرهم پس ولی مدد نکړو دي سره الذين ابتانو اتخذوا چې دین ولي من دون الله بغیر د الله نه قربانا ال التقرب د پاره د نزدېکت الهه مددګاران نیولیو بغیر د الله نه بل ضلوا بلکې ورک شو دین عنهم د دین د بوتان مشغول شو په ځانونو خپل باندې وذالک دا چې دی بوتانو ته معبودیت لقب ور کړی دی الله وی وذالک دا چې دی بوتانو ته د معبودیت لقب ور کړی دی وذالک کې دې ته اشاره ده افکهم معنا کذبهم دروغ د دې چې دی وی د الہ زمون دی د پاره د نزدېکت د الله زمون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دی چې دا وی الله وی افکهم کذبهم دروغ د دې و ما وغسکانو چې دی یفترون ځان نه جوړي دا هم دروغ دی ويصرفنا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم طائف نرا روانو مبارک په کانو وشتل شوی و زید ابن حارثه ورسره هم مکی ته نږدې یو کند و او د کندې د پاسه یو کجوره و مبارک ډیر ستړ ستومان او راغل په کانو وشتل شوی وجودونه باندې تکلیفونه او زیات خفغان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته پدی باندې و چې د مکی والو ایمان را نوړو او طائف ته لاړم او طائف خلق را سره دسې وکړله مبارک په مانزه ودرېدو په مانزه ولاړو شیطان لعین پیریان دا جنات خور کړل وی تاسو ګورئ د اسمان ستوري منډي وهي زمون دا شیطانان ولی گزارونه پې کوي دا څه حادثه هوشته کنه بعضی وی ابن عباس سے و چې نه پیریانو او بعضی و چې و پیریانو راغلل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مانزه ولاړ دی قران لولي دی ورته وګونه کې خودل خوخي شو ډیره حتی کې یو بل باندې پریوتل دغه سي وګونه کې خدا دا اول ليله الجن دی مسجد الجن چې دی دا مکه کې دی مکه ته نږدې دی حرم شریف ته دلته دی ایمان راوړو ليله الجن سلو شپې شوی دی بیا دا پیریان چې دی قوم ته لاړل دعوت او چلول د توحید دعوت او چلولو د شرکیاتونه منع کړل دی مسلمانان شو او خپل دعوت شروع نو دا واقعه د پیری بیان الہ العالمین چې وګوره تاسو نه خو پیریانو خشو فائدې واغسته ایمان راوړو او قوم ته مبلغین راغلل لاړل نو رب کریم فرمای و اذ یاد کاغه وخت صرفنا معنا چې را وګرځول مونږه
الیک تا نفرن یو ډله من الجن د جناتنا د پیریانونا استمعون القرآن چاوری د قرآن کریم لره ته په مانځ ولاړې فلما پس هر کله حضروا چې حاضر شو دا پیریان هود دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته قالو نو ویل دی خپلو کې یو بل ته انصتو چپ شي خپلو کې یو بل ته چپ شي فلما پس هر کله قضی من فرغ من تلاوته چې فارغ شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د تلاوتنا د مانځنا ولو منا انصرفو ګرځیدل دا نو ایمان راوړو چې ایمان نه بعد دی پیرانو ایمان راوړو ولو انصرفو ګرځیدل الی قومهم قوم خپل لره منذرین يرون کې قوم ته دعوت وچلولو د توحید دعوت چلولو قالوا نو ول دی پیرانو یا قومنا یا قوم زمونږه ان یقینا من سمعنا اوریدل مونږه داسې کتابا یو کتاب انزل چې نازل کړي شوی د من بعد موسی رسل د موسی علیه السلام نه بعد دلته اضافي دی یا تاسو وای کان دینهم اليهودیه د دې دین يهودي او لذلك قالوا ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسی زکه وای چې ان سمعنا كتابا مورد یو کتاب لره انزل من بعد موسی نازل کړي شوی من بعد موسی عیسی زکه نو چې د يهودیت دینو مصدقا داسې کتاب چې تصدیق کوونکی دی لما دا کتابونو بین یدیه چې په مخه د دې کړي تورات زبور انجیل د دې تصدیق کوي یهدی برابر خلق لرا الى حق لرا و الى طریق داسې لار لرا مستقیم چې برابر ده یا قومنا یا قوم زما اجیبوا اطاعت کړیا داعی الله داعی د الله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی د دې اطاعت کوي و امنو ایمان راوړي به بالداعی په دې داعی باندې محمد صلی الله علیه وسلم باندې یا قیل چا ویل دی بالله په الله باندې امام قرطبی رحمه الله هذه الايه تدل على ان الجن كالانس دا آیت دلیل دی په دې باندې چې دا جنات د انسانانو په شانتي دي فی الامر والنهي والثواب والعقاب په امر کې او نهي کې ثواب او عقاب کې د انسانانو په شانتي دي هو وقال حسن سبوي ليس للمؤمن جن ثواب غیر نجاتهما دي جنات او مؤمنانو لپاره ثواب نشته غیر د نجات نه من النار د ورنا و دا آیت په دلیل دی الله وی مخکې د آیت لارشه وآمنوا به بالداعي ایمان راوړی په داعی باندې محمد صلی الله علیه وسلم باندې یغفر لكم چې بخنو کی تاسو لره من ذنوبکم د ګناهونو تاسو نه ويجرکم چې او نجات در کی تاسو ته من عذاب الیم د عذاب الیم نه حسن سیف دا په دلیل کې پیش کړي وبه قال ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمه الله هم داوي قال ليس ثواب الجن ثواب نشته دي جناتو د پاره صرف نجات دے دا اورنا ثم يقال لهم باب ویلی شدی تکونو ترابا شیطاسو خور مثل بهایم پا مثل دا سارو پشانتی چار پیانو پشانتی خو بعضی وی بعضی مفسرین چی دیتا ثوابم شتا عقابم ملاویگی دا نیکی بدلم ملاویگی پا مثل دا انسانانو دا قول دا مالک او شافعی دا ابن لیلا او ضحاک سوي الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون دي بداخلي کی جنت تا خوراک بم کی اسخاک بم کیا او بس بعض مفسرین والعلم عند الله دي علم الله تبارك وتعالى تدين نو وآمنوا به بالداعي من راوړی تاسو په دې داعی باندې محمد صلی الله علیه وسلم باندې یغفر لكم چې بخنو کی تاسو لره الله تبارك وتعالى من ذنوبکم من داخل کو بعضی د گناهونو تاسو نه ځکه چې حقوق العباد الله نه بخي ويجركم نجات در کی او نجات در کی تاسو ته من عذاب الیم د عذاب الیم نه سخت عذاب دردناک عذاب نه ومن هر سوق لا يجب چې اطاعت اونکلو داعی الله داعی د الله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فليس پس نبوی دے بمعجز عاجز کون کی الله تبارک وتعالى لرا دراتلو د عذاب نافل اور دی پزمکه کې وليس له نبوی دلرا من دون الله بغیر د الله نه اولیاء دوستان اولئک دا کسان چې داعی اطاعت چې څوک نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت چې څوک نه کوي اولئک دا کسان الله فی ضلال په گمراهی کې مبین ښکارا اولم يروا يا ندي كتل دي خبر لنا ان الله يقينا الله تبارك وتعالى غزات
خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو لرا والارض او د ځمکو لرا ولم يعيا ند ستړی شوی ولم يعيا معنا ند ستړی شوی ند عاجز شوی الله تبارک وتعالى بخلقهن په پیدایش د اسمانونو د ځمکو الیس الله بقادر ایا ند قادر الله تبارک وتعالى په دې خبره على ان يحيي الموتى دا چې ژوندۍ کې مړو لرا بلا قادر بلکې قادر د استفهام تقریری دی بلکې قادر دی الله تبارک وتعالى انه یقینا د الله تبارک وتعالى على كل شيء په هر شي باندې قدیر قادر ذات ته ويوم من اذكر یاد کدی لرا غورز يعرض چې پیش کولې بشي الذين کسان کفرو چې کفر کړه دي على النار اورتا فيقال لهم پس ویل بشدی لرا الیس هذا ند د عذاب بالحق حقا قالوا نو بدا کافرا بلا نعم او حق دی وربنا قسم واو قسمیه وربنا قسم دی پر رب زمون باندې انه لحق یقینا د عذاب چې د حق دی قال الله وی بالله تبارک وتعالى وتفذوقوا سکیتا سوال عذاب بما په سبب درې کنتم چې وای تاسو تکفرون کفر کولو تاسو په دنیا کې استسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاصبر صبر کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کما لک سرنګي صبر چې صبر کړي اول العزم خواندان د اوچت همت والا او من الرسل د رسولانو یا اول العزم منا خواندان د یقین خاص والا او من الرسل د رسولانو اول العزم هغه رسول دي چې په دنیا کې مصیبتونه پیراغلي دي یا مجاهد سے ویا اول العزم هغه انبیا دي چې په عربانو کې انبیا راغليو سودی سے ویا اول العزم هغه پیغمبران رسول دي چې مامور په جهاد باندې وو چې جهاد امر ورته شوی مجاهد ابن عباس سے وی اول العزم 15 رسول دي نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام محمد صلی الله علیه وسلم دویم روایت د ابن عباس ابدا ده چې ټول رسول اول العزم دي نو فصبر کوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کما لک سرنګ صبر چې صبر کړي اول العزم خواندان د اوچت همت والا یا خواندان د یقین خاص والا من الرسل د رسولاننا ولا تستعجل جلد موالا هلاك لهم دی لرا دی کافران لرا کانهم گویا کی دی یوم پاغرز باندې يرون ګوري ما هغه عذاب یعدون چې وعده کولای شي دیتا لم يلبسوا دیبا ګوري چې درنګ نه تیر کړي دی په دنیا کې په قبر کې الا مگر ساعتن یو ساعت د وجد دهشتنا د وجد يرنا کانهم گویا کی دی یوم پاغرز باندې يرون چې وګوري دی ما هغه عذاب یعدون چې وعده کولای شي د قیامت عذاب چې ګوري لم يلبسوا چې درنګ نه د تیر کړي دی دنیا کې په قبر کې الا د وجد هیبت نه دا براسي الا مگر ساعتن یو ساعت من النهار دورزنا بلاغ او فی القرآن بلاغ په قرآن کې یعنی په قرآن کریم کې کفایت ته یا بلاغ والبلاغ بمعنى التبلیغ دا قرآن کریم رسول خلق ته بلاغ معنا رسول د قرآن دی فهل يهلك پس نشي هلاك ولا په عذاب سره کله چې نازل شي الا القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان